बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम तासु बरोग जोड़ और खुशहाल आवे और ژوند په موضوع په دوستانو کوارټ نه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه را مخه ته شوې ده نن یو ځل بیا یو تر راپاسي او خپل ورا ډیره زیاته په دردې سره قتل کړي اخر ولې قتل کړي واجه سوا د ماشوم خپل تر سره داسې ظلم کړو چې دا تر دومره مجبور شو چې خپل ورا ټولو خلکو په مکه حلاله کړ دوستانو دې باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکم او کتا څو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملافي دوستانو د واقعیا د کوارټ دا چې تر ظالم پلا وررا ډېر زیاتې بے دردې سره قتل کړه ولې قتل کړه هغه وسه تنګول کو هغه ته چیز غوښتلو هیڅ چیز ته نه غوښتلو اس تنګول وسه نه کولو دغه تر دغه مور سره واده کول غوښتلو او د ماشوم مور وته چې زتا سره واده نه کم ما خوند بدراکه شوی دی ملا شوی نه دی دوستانو د ماشوم عمر 8 کاله او 8 کاله مخکې دغه پلار چې دا هغه بدراکه شوی ورنن پر نو معلوم د تر بار دغه مور ته د سوال جواب استولو چې ما سره واده وکا او دغه وته ویل چې خپل ژوندۍ چې دا د ماشوم د پر احترام او ټوله ژوندۍ ما د ماشوم د پر وقف کړی دا او تا دا مطالبه چې دا تا دا چې کومه تا پرپوزل رسولې دي دا ز نه اکسپټ کام دوستانو اغه نه بعد دغه تر ظالم صرف خپل وندار ته سبق ورکولو د پر د ماشومه حلاله کړه او و تختیدلو او د ماشومه لاش په دوه مې رضی باندې په پټیو کې ملاوي شولو دوستانو انسان خپل مقصد حاصلولو د پر پته حد پر حد لل شي دا خو د په طریقو باندې په خبرو باندې بشک د هغه د کور عزتو که هغه کور کې ځای شوی و یا هغه د ورور سره پته لګیدلی خو دوستانو مونږ انسان چې دا نن سبا دومره ظالم شوی دی چې هغه خپل احساس چې دا هغه کې ورک شوی دی هغه کې خپل نفس دی پر هغه دومره خپل نفس نه مجبوره چې خپل خواهشات دی پر هغه هر حد پر تلل شي دوستانو پولیس وايي چې دا تر به مونږ ډیر زر گرفتار کو او دوستانو مونږ د معاشره ته سم میسج لاړل چې مونږ مشنانو باندې حرام نه کوو مونږ د خط پر ورزيدلې خلک چې مونږ به تور سری ته قتل نه مونږ مشنانو ته به مینا کول نن مونږ هغه خلک چې مشنانو باندې چاړې تیرو دوستانو د باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام